پر پیغمبر علیه السلام چې کم غمونه راغلي دي عزیزانو ما او تا د هغه غمو تصور نشو کول. یعنی د پیغمبر علیه السلام دوی بچانی دا دوو الکانو ته چې د پیغمبر علیه السلام مبارک د اکا زامنو ورکړي وي نو کوزده سوي او ودونه نو سوي بیا پیغمبر علیه السلام په دعوت ورکوي د دین د اسلام د الله د وحدانیت د خپل رسالت او ختم نبوت. یعنی دا د اکا زامن یو ورځ را ولاړ شو د پلار په مشوره ورته ویلې ورسه دا خسر لره ورسه ورته ووایه چې دا کوم لور دې راکړې ده دا پر ما پته هغه وخت چې 400 طلاقونه وو پر ما طلاق ده. دا یو ورور رالی بیا دا بل ورور رالی پیغمبر علیه السلام مبارک ته ویلې ول دا ستا چې کوم لور زما په نکاح ده زما د خوا در خلاصه ده ته پوهېږې لور دې پوهېږې حتی د پیغمبر علیه السلام ګریوانې ونیوئ او پیغمبر علیه السلام بټن مبارک یې هم وروچلوئ او بیا بل داسې هم چې رالی پیغمبر علیه السلام ته ویلې دا ستا لور په دونه طلاقو در طلاقه ده او پر پیغمبر علیه السلام العیاذ بالله نعوذ بالله د دا خپلې مردارې خولې لاړې لا هم تکړلې. پوه شوې دومره مصیبتونه پیغمبر علیه السلام مبارک لیدلي وو دومره غمونه دومره مشکلات او هغه هم د اکا زامن دا تربورګلوي نه ده عزیزانو تربورګلوي ډېر بد شی دی دا که په عربو کې که په عجمو کې. یعنی جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم چې مکه پرېښوله دا خپل د پلارو د نیکه وطن یې پرېښوی په هغه کې ولویه بنیادي وجه دا هم و چې دا خپل نږدې قریبان چې هغه که اکاګانو که د اکا زامنو که تربرونه وو هغو پیغمبر علیه السلام په ارامه نه پرېښوی و آرام ته نه پرېښوی. هغه ځان ته خبره ده چې د حضرت علي کرم الله وجهه بابا د پیغمبر علیه السلام ډېر لوړ خدمت وکړي نو پیغمبر علیه السلام به هم کله کله د لوړ غم سره مخامخ کېدی یو لوی مشکل به ورباندې راتلی لویه د غم ورځ به راتلله نو دا کښتۍ خبره ده عزیزان په دې خبره سر خلاصېږي دا کښتۍ خبره ده چې یو سړی راځي بیا د خپل سر تر غاړه نیسي او بیا نعوذ بالله استغفر الله د خپل مردارې خولې مردارې لاړې هم پیغمبر علیه السلام ته ورغورځوي او تر ګریوانې هم نشي او بټن هم ورشلوي او بیا دا لور په طلاقو ورطلاقوي. ستاسو څه فکر دی یو سړی دا زغملی شي تصور یې کولی شي دا ټوله دنیا بیلي د ټول دنیا عزت پهلی خود دې سړی مخنیوي کوي لاس چې نشي. پیغمبر علیه السلام مبارک ډېر زړه یې مات شو بیا خالد الله په دربار کې بد دعا وکړه چې الله پاک دې په خپل حیوانانو کې یو حیوان د باندې مسلط کې بیا هغه و چې بیا یو زمری و هغه رالی دغه ځوان چې پیغمبر علیه السلام مبارک ته بد ویلی و بچی ورته طلاقه کړې وله او بېادبي یې کړې وه ګستاخي یې کړې وله او پلار پر بیرېدی چې دا بزرګ سړی دی بددعا یې ورته کړې ده دا بددعا الله خامخا قبلوي. وایي په سفر تللي و ټول یو ځای بیده سو دا خپل بچی خاص د دې خلکو په مابینځ کې د قافلې په مابینځ کې بیده کوي. وایي بیا یو حیوان رالی یا زمری یا سرمش یا بل یا بل یا بل هغه رالی دا خولې بویولې و هغه ځوان ته ځان ورسوئ چې کوم ځوان بېادبي کړې وه د پیغمبر سم دا کار زوی پر هغه ځای یې سر ورپرې کوي. نو قاضي حمیدالله جان صاحب رحمه الله به فرمایلې نو یې ولې نه وخواړئ چې خالي یې سر ورپرې کوي. ویلې ول هغه حیوان د پاره دا شی مردار ونه خوړئ خالي هغه د الله امر پوره کوئ. صحیح سو دومره ستړي پر چا راغلي وي دا پر جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم.